جی ګرانو حاضرینو دا هغه دکان دی چې په کوم مالک او مالکانې ماشومانې پسې 1.5 لک روپۍ کم او بیش بل راغلی دی. نو تاسو د دکان حالات کتلی شئ چې دا د کپړې چت دی او زما په خیال یو څو پکوړې ما ته دې وخت ښکاري او ځکه چې دغه دی دا یو ترماس چای ده په دې کې به دې څومره ګډي او دې به څومره بل ورکوي آیا ورکوي به نه به ورکوي دا سړی به چېرته غلطې لارې ته ځي دا ماشومان به خدای مکړه چېرته په غلطو لارو ځي د دې ذمهوار به څوک وي؟ ورور ستا څه نوم دی؟ زما شمشیر دی. شمشیره ستا آمدن د ورځې د دې پکوړو له د چیو له تقریبا څو روپۍ دي؟ دا خو دلته به د پکوړې سموسې خرڅول ما 3 ماشومان یې دې ځای نه په ډوډۍ شو دا دې ټولو ته پته راغله 3 ماشومان یې دې ځای نه په ډوډۍ شو بس په دې کې دومره دغه کوو چې هغه زه واپس ځم بیا مې ځان له سودا راوړم دغه د ما متن دی خیر د ما تپوس مطلب شمشیره ستا د وینا دا چې ستا 3 ماشومانو مخکې د پکوړو دا کار کړی دی چې ما سره دلته د چا نه تپوس زه خپلو ناظرینو ته دا وینا غواړم چې 3 ماشومانو مخکې د پکوړو کار کوس دا 4مه بچی ده نو سوچ وکړئ چې د یو ملک د یو غربت دا حال یو بس 1.5 لک روپۍ کم او بیش بل راځي دې به دا څنګه ورکوي؟ نو دې لپاره موږ تاسو ته دا درخواست کوو چې موږ ته څه لاره وښایئ چې دې موږ څنګه هیلپ کوو موږ به وکیلانو سم رابطه کوو سماجي خیر ښېګړو والا کسانو سم د دې باره کې به موږ اینو ګورو. نو اول موږ د بچی له یو څو تپوسونه کوو هله کاکا دې خورا شه بچي ستاسو نوم دی؟ لږ تیز وایي شکریا ډېر ښه نوم دی ماشومې شکریا خو موږ د چا شکریا ادا کوو موږ د چینج والو شکریا ادا کوو خو موږ د شعر شکریا ادا کوو چې په دې وخت کې چې یو خوا ویل کېږي چې تعلیم د ټولو دپاره مساوات به بجلی دغه به اور بلینګ ني دغه ني نو آیا د شکریا موږ د چا ادا کوو؟ بهرحال ښه بچې تا سبق ویلی دی؟ ها بالکل دې سبق نه دی ویلی او ستا نه مخکې چې په شرعي خوریانو د پکوړې خرڅول پلار سره دی هغوی ویلی دی؟ هغوی هم نه دی ویلی. 4 ماشومان یې تاسو حاضرینو ناظرینو وکتئ چې د سبق نه محرومه دي او د هغې دپاسه ظلم دا چې یو لوی بل په لاس کې ورکړل شوی دی نو خو دا کس اوس یا د دې ماشومې څه مسلې جوړې شي یا دا د دوی دماغي توازن ګډوډ شو د دې ذمهوار به څوک وي؟ آیا چینج به ذمهواري او خو لاین یا شعر به ذمهواري؟ په دې باره کې به موږ نورې خبرې اترې هم د ماشومې څه کوو او بچې تا نه مخکې چا دې باره کې تپوسونه کړي دي؟ ښه نو د هغې باره کې تا له څه امداد یا څه حکومتي امداد یا څه دغه NGOs یا څوک راغلل؟ نه ښه جي هېڅوک نه یې راغلی. اوس مونږ په دې فیسبوک په ذریعه د دې چینل په ذریعه د دې دغه په ذریعه به عوامو ته دا درخواست کوم چې د خدای خاطر وکړئ دې حکومت دې سره ارباب اختیار باندې دا پریشر واچوي دا چې دا اخر د دې ملک به څه کېږي؟ مونږ خو هغه امید ختم شو چې به مونږ وایو چې تعلیم به عام شي دغه به شي خلکو به زیاتې نه کړي دا خو د مخکې له زیات تنګول شروع شوي دي. نو بچې ته څه غواړې چې څو شي تا ته بل معاف شي خو ته سبق ووایې؟ سبق هم دې تر ما نه چا بل ښه د دې دا ډېر غټ خواهش دی چې سبق ومومه او زموږ ته دا بل هم معاف شي د دې لپاره به موږ د بجلۍ د پیسکو نماینده مشرانو له به هم ځو هغوی ته به هم وایو چې آیا په دې کې څه ټکنیکل غلطي وي خو ما چې څو پورې دا بل وکړه نو په دې بل کې ما یو شی نوټ کړ چې دا تقریبا د 8 میاشتو بل دی خو زه صحیح ده دا ما د کال بل هم کړ نو 100 روپۍ دی او ځکه چې دا یو د دوی دوکان دی د کور به څنګه کور به موږ تاسو ښایو نو آیا دوی په کور کې کارخانه لګول ده چې دوی پسې د 8 میاشتو 1.5 لک روپۍ راځي او خو نه یو بلپ او یو پکې دی نو لازمي خبره دا ده چې ما لا وزټ نه دی کړی اوس به ځمه خو د دې کور به ډېر څنګه چې دوی د کاروبار له پته لګي نو داسې به دوی کور هم ډېر مختصري نو دا 1.5 لک روپۍ چې په 100 روپۍ میاشت کې نه پکار دی چې لس 12 زره راشي نو دا ډېر ناجایزه دی زما په خیال چې دا کیمره به دا شارټ والی دا د دې بیلنس او خو نه ښه 1,35,000 دا بچی په 70 شي نو دا به دې فیلډ ته راځي زما په خیال او پلار یې دا وویل چې دا موږ سکول له راپاسوله ځکه چې د غریب زامن دې شته ها یو ورکوټ زوی دی د غېږې نو تاسو سوچ وکړئ او دا خلک چې دا غټ غټ دعوې کوي نو دوی دې هم لږ سوچ وکړي چې دې دپاره موږ څه کولی شو موږ اوس د دوی کور ته هم وزټ کوو او هم ګورو چې حقیقت کې آیا خو دې بنګله کې اوسي نو بیا خو دا بل جایز دی او خو نه د دې کور حالات د دې دوکان هم خرابي نو بیا دا ډېره ناجایزه ده او د دې به موږ مخنیوي کوو اوس موږ ناظرینو ځو د دې شکریا کور ته چې آیا د شکریا د کور څه حالات کې او په هغې باندې دا بل راغلی دی دا په حقیقت کې دی او خو دا یو ظلم دی راځئ چې د هغوی کور ته مې وشو دې ښځې چې کومه ده شمشیر هغې ته دا د پلار د کور له پاتې شوی لکه د خپل پدریم نه دی او لا پیسې ته غواړي نو خو اوس دوی دا کور خرڅ هم کړي نو آیا دې پې دا 1.5 لک روپۍ بل ورکولی شي
هېڅ چرې نشي ورکولی ځکه چې د ټول کور قیمت ماته خو د دې کور قیمت ماته خو زما په خیال چې 1.5 لک کم ښکاري ځکه چې ډېر ناست دی او ډېر بوره حالت دی د دې کور هم. نو دې دپاره به اوس مونږ د اواز اوچتو مونږ سره ډېر ملګري راغلي دي او هغوی دا خواهش لري چې مونږ دوی دپاره څه وکړو دي چې چا مخکې پیکوړې خرڅې کړي دي نن پیغلې شوي دي کار نشي کولی دا ماشومه زما په خیال اخري ده او د دې له بعد تاسو سوچ کړه چې دې سړي غریب به څه کوي بیا یو ورکوټ زوی دی نو لوریانو سبقونه وی زوی مو نه وی مونږ ته دا معلومات مو شو چې دې کور ته مخامخ دیني مدرسه ده او دوی سره دونه ټایم نه چې دیني مدرسه کې ماشومان داخلي کیږي ځکه چې کم ټایم کې داخلي کی دوی چې دا ماشومان چېرته پیکوړې خرڅې ته مخامخ میډل سکول خو دغه هایر سیکنډري سکول هغې کې لکه د دې بچی به اړه غواړي چې زم سبق ووایم خو نشي ویلی د غربت د لاسه بیا په تیره دا غټ بیلونه نو دا مسله صرف د دې شمشیر یا د شکریا نه ده دا د ټول ملک مسله ده خو بهرحال مونږ یو کیس یو راغشته د ځان سره او په دې باندې مونږ لګیو تر هیومن رایټس ته او عدالت ته پسکو ته دا ماته ګوډه کورسۍ یو زوړ تنبو او د نغري حالات هم کتې شه نو او بالکل مونږ سره دا یو ملګري وویل چې دلته لکه تاسو سوچ وکړئ چې دې کور کې نه څه ایر کنډیشن پلانټ شته نه ایر کنډیشن سپلټ شته نه واټر پمپ شته نه خیر انصاف پکار دی لږ سوچ وکړئ چې زه د کال بل مې کړه اډول د اوتو میاشتې د کال مې کړه 100 روپۍ میاشت مې کړه نو 8000 روپۍ 10000 روپۍ 12000 روپۍ زه ورکوم خو ماله دا علي خو نه 135 زما د وسه نشته کوریا مشرانو خویندو سره ملاوو چې چا د نن له 4-5 کاله مخکې اون پلار سره همت یې کړی زه د دوی داد ورکوم ځکه چې داسې ماشومان ډېرې کمې دي او بیا داسې دغه چې پلار له په سخت وخت کې لاس ورکړی بچی اوس یو ماشوم دی نو د دې بچی له موږ تپوس کوو بچی ستاسو نوم دی سونیلا بچی تا به څونه موده مخکې پیکوړې خرڅولې خو 8 کاله بس پخ کړي 8 کاله بیا چې کله غټه شو نو پلار مور درته وویل خلکو چې خزه درشه ټیک شو نیکه درته ډېر ښه وکړل بل بیا دا تاسو والده صاحب ده دا د دوی والده ده بالکل بهادره ده زه منم چې بچو ته د غلط تربیت ورنکړه د مهنت ته وکړو خو آیا د مهنت څنګه چې ویلی شي چې مهنتي د خدای دوست دی نو دا هم د خدای دوستان دي مونږ نن دا راپسې سهار وختي پتري کوي دا کار وکړو سبق یې ونه ویل سبق یې ونه ویل مدرسه جوختره سکول سبق یې ونه ویل مدرسې سبق یې ونه ویل بس دا ماشوم مسره پاسوله په دې خپه مډېره خو بس څه کې وسره حماد باقی صاحب راغلی دی او هغه به موږ تاسو کو چې حماد صاحب اډوکیټ صاحب دې د پر بس لاره څه حکمت عملی به جوړو چې دوی د دې مسلې له الله پاک وبسي او تاسو په تعاون ځکه چې زما په خیال چې دوی سره د بجلی بل نشته نو تاسو فیس پمني نو تاسو مهرباني وکړئ د ناظرینو ته څه ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم جواز صاحب د ټول ناول خو د دې مسلې حل چې دا خو چې ماته پته ولګي د کوم وخت کې نو یو ډېر غټ شاک او د بدقسمتي دا ده چې دا صرف زمونږ د علاقې کې یا د یو کیس خبر نه ده دغه شانتې خو زرګونو کیسونه دي آیا دین مونږ په میډیا کې هم ګورو په مختلف ذرایع باندې مونږ ته پته لګي چې د غریبانو سره څومره ظلم روان دی د وخت کې دا سړی چې ما ته پته ولګي دا نو فوراً ما هغه سورسز سره کانټیکټ وکړه او ما کوشش دا وکړو چې زه دوی سره پرسنلی ملاو شم او ما نن هم پرون ما ته پته ولګېده او نن زه روان شم صرف د دوی سره ملاقات دپاره او ما کتل غوښتله چې واقعي داسې دا څه شته چې آیا واقعي داسې څوک غریب سړی دی چې کور کې هاوس هولډ یې دونه نشته خو په هغه پسې 1.5 لک روپۍ پورې بل راتلی شي نو اولنۍ خبره خو دا ده چې دا بدقسمتي ده خو د هغې دپاره څه نه څه ریاکشن خو به کول غواړي نو دې لپاره به ټول ناول خو مونږ د پیسکو والو سره رابطه وکړو هغو نه به لږ تپوس کول غواړو چې دا ځګې چې مونږ کوم دا ډاکومنټري جوړو دا به ورته ایز ا پروف هم ښیو چې دې کور کې نه خو ما جنریټر ولیدو نه مې د بلس ولیدله بلکې دې وخت کې هم د دې کور کې څه بلف ما ونه لیدو چې بل شوي یا پکې یا سپلټ یا هیټر یا آیا واټر پمپ پورې نو ما ته خو دې څه ښکاره نه شو په دې کې چې دونه کنزمشن کړي د بجلی او د یو کال او تاسو چې دا بل کم وکړو نو په دې کې د 13 کال نه د 2 ایریز را روان دي خو پر منت بل چې د 2 ګوره نو هغه تقریبا سل ایوریج د 2
ها 4-5 دوی لا غشتم دي دونه 4-5 چې اوس دو څنګه وایي چې اغستی هم دي خو تقریبا 8000 او 9000 او 6000 ترمیانز براشي داسې دا ایوریج را روان دي. نو 8-9000 10000 مینس چې ښه کافي غټ کنزمپشن دی. نو بدې کنزمپشن بدې کې خو ما داسې دلته هېڅ نه ولده چې هغه دو استعمالي او هغې باندې دو ځان له څه نه څه کنزمپشن کوي. نو دا یو جنون کیس دی او دې کې باقاعده دا به مونږ کنزیومر کورټ سره به هم رابطه کوو دې سلسلې کې دا د هغو کیس جوړېږي. خو د هغې نه مخکې به مونږ کوشش کوو چې دا پیسکو ولا د دې پواري کې سوي دغه موقف څه دی. مطلب دا دی چې دې کې موږ سره د سماجی کارکنان یا یحیی جان ساحل صاحب محبوب ګل یاسر صاحب زه دوی ته هم لګوم تاسو له دې خوا زه خو بالکل چې دا یحیی صاحب د زه د دوه شکرګزار یم د دوه په ذریعه باندې موږ ته پته ولګېده چې دلته دا ظلم روان دی او دغه شانتي دا ظلم د غریب سړي سره کېږي. دویم شاکینګ خبره دا ده چې ماته یو بل قصه اوس د ریسنټ اوس پته ولګېده چې دلته زه راورسېدم چې دلته چې کوم دا ماشومان دي دا بیسیکلی this is the fourth child څلورم ماشومه ده چې دا د خپل پلار سره هلته په هغه ځای کې محنت کوي او په ستم باندې ستم دا دی چې هلته د هغې د هغه پکوړو دکان سره بالکل مخامخ یو هایر سیکنډري ګرل سکول دی چې چېرته نور ماشومان سبق وایي او دا نه مهم بینر هم لګېدلی چې خلک خپل بچي روزانه او هلته د داخله مهم بینر لګېدلی دی. نو دا لکه یو هغه زړه چې دی په هغې باندې چې دې ته داسې حالات وګوري زړه وسوځي سړي چې یو طرف ته زمونږ ګورمنټ چې دی نو د شو دپاره د ښوولو دپاره دغه شانتې بینرز وړاندې او دویم طرف ته داسې ظلم روان دی. په دې کې یو خبره زه دا به هم وکړم چې انشاءالله که دا کیس حل شو نو زه به په دې کې یو سیپریټ یو بل کیس به او جوډیشي ته به دا ریکویسټ کوم چې ان کیس که دا ډپارټمنټل فالټي او ډپارټمنټ والا به دې کې غلطي کوي نو ډپارټمنټ که دا کیس وبیلي او انشاءالله بیلي به نو ډپارټمنټ ته دې بیا داسې اگزمپلري سزا ورکړي چې آینده د هغو همت نه کېږي چې داسې غریب سړي سره داسې ناجایزه بیا چرته وکړي. ډېر د افسوس خبره ده چې یو ډپارټمنټ والا لاړ شي ایکسین لاړ شي د هغو ایډیو لاړ شي هر قسم اثر لاړ شي عدالت دغه صرف سزا نه شو کې همدغه شانتي پرېږدي څه جرمانه څه نور څه پنشمنټ داسې هېڅ نشته د ډپارټمنټ دپاره. د پنشمنټ صرف او صرف زموږ د غریب عوام دپاره دغه شانتي غریبانو دپاره دي چې هغو باندې مسلسل ظلم کېږي او د ډپارټمنټ سره څه نه کېږي. نو د هغې اګزمپلري پنشمنټ دپاره هم موږ یو خامخا یو کوشش کوو. حمید صاحب الله دې تاسو له د دې جزای خیر یحیی جان ساحل صاحب له محبوب ګل یاسر صاحب له او د ټول زیات زیاده کفایت د میډیا مرګري چا څه د مشکورې ما چې د خپل وخت وسته او دا یو ایشو دا یو مسله روچته کړه او دا سر روچتول نه دی د پسې مونږ لګو د فالو اپ کو ان شاء الله تعالی د بس لار روبسو ځکه چې دا یو د شمشیر یو د شکریا مسله نه ده. دا سر ډیر شمشیر شکریا ماشومان بوډاګان به وي چې د پیسکو د ناروا رویو هغوی سره شروع دي. نو ان شاء الله تعالی بل به تاسو سره ملاقات کیږي زموږ د چینلز په ذریعہ د فیسبوک په ذریعہ یاسر صاحب ته بزل لګ د حکم او د دوی شکریا د کومه د هډ فاونډیشن چې دا یو داسې ارګنایزیشن دی چې د انسانیت لپاره په صحیح معنو کې لګیا دی. نو زه محبوب ګل یاسر صاحب چې دا یو شاعر دوست دی او دته به دا وایم چې محبوب ګل صاحب ته یو شعر چې ستا ذهن کې د غربت د دې ظلم د دغه خلاف اوس ځکه چې ته موږ اوس ولیدې چې اوس هم ولیدې نو اوس ته موږ ته څه ووایه چې دا پروګرام او دغه د خلکو زړونو ته ورسي. زه خو لومبې په دې واقعه باندې ډېر سخت افغان راغی او بل ورځ ما او یحیی جان ساحل چې دلته راغلي وو نو خدای تاسو سره هم خوږي چې په دې باندې میکشن واغېسته او زه به یو شعر ووایم چې هر تږي پکې وسکي او هر اوږې پکې موړ شي څه کفر بوشي که یو داسې نظام جوړ شي. ډېر ښه هر تږی پکې وسکي هر اوږې پکې موړ شي څه کفر بوشي چې یو داسې نظام جوړ شي. ځکه چې دې نظام دپاره مونږ ډېرې قربانۍ ورکړو داسې خلک هم راوستل چې زما په خیال چې چا پېژندل هم نه خو د چینج په نوم مونږ ووټ ورکړه بل هم د شعر په نوم ورکړه شعر هم خوري چینج راکړي چینجونه ګورو اوس ګورو ناامیدي نه کوو مایوسي نه کوو بالکل تاسو ته دا نه یم خو ګورم یو څو میاشتې نور هم دې حکومتونو ته ګورو چې نه دا تږي اوږې عوام به روزي او د دوی دغه به کې ډېره مننه ثینک یو.